نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة الانعام پارا نمبر 7 سورت نمبر 7 رکو نمبر 10 آیت نمبر 83 خلاصه د رکو بس داغینا لفظی ترجمه مخکې چې کوم دلایل بیان شوي دي ابراهیم علیه السلام په خپله دعوه باندې خپل قوم او پلار ته پیش کړه رب فرمایي دا ورته مونږ ښودلي وو انبیاء کرام علیه السلام په هر حال کې د دین محنت کړی دی دین طرف ته دعوت ورکړی دی د مشرۍ په حالات کې هم د بادشاهۍ په حالات کې هم د بیمارۍ په حالات کې هم د مصائبو تکالیف او پریشانی مشکلات او حالاتو کې هم که ملګري کم و که زیاتو په هر حال کې ورځ و او که شپه وه انفرادن او که اجتماعا په هر حال کې هغوی د دین دپاره کوشش کړی دی د رب العالمین پیغام هر چا ته رسولی دی دغه د رب العالمین خاص خلق دی الله ورته هدایت حکمت نبوت او کتابونه ورکړي دي شرک دا عظیم جرم دا عظیم گناه دا لوی گناه دا د شرک معافی چاته هم نشته دی مشرک دا به همیشه دا پر جهنم کی وي فضیلت د صحابه کرامو بیان شوی دی رب العالمین خپل دین د حفاظت د پاره کوم قوم یا چاته محتاج نه دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وتلك او دغ حجتنا دلیل دے زمنگا آتیناها چور کڑے اومن ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام تا علی قومی وقوم دہا غباندی دا پارا دا غلبی او دا پارا دا خاموش کولو دہا غوی نرفعو اچت اومن پرتک اومن درجات درجی علمی عملی من نشاء د چا د پارا چې اغواړو مونږ ان ربک بیشک ربستا حکیم علیم حکمت والا او پوه ذات دی ووهبنا او ورکړیو مونږ له هغه ابراهیم علیه السلام ته اسحاق بچه ویعقوب او حضرت یعقوب علیه السلام نوسه کلن طولو تا هدینا ہدایت کڑیو من ونوحا او حضرت نوح علیہ السلام تا هدینا ہدایت کڑیو من قبل مخید دنا ومن ذریته او دا اولاد حضرت نوح علیہ السلام نا یعنی پا اولاد دا حقی داود حضرت داود علیہ السلام و سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام و ایوب او حضرت ایوب علیہ السلام و یوسف او حضرت یوسف علیہ السلام و موسیٰ او حضرت موسیٰ علیہ السلام و هارون او حضرت هارون علیہ السلام دے طول تمنگ ہدایت ورکڑیو وکذالک ام دغشانت نجزی المحسنین بدل ورکو من نیکانو تا وزکریا او حضرت زکریا علیہ السلام تا ویحییٰ او حضرت یحییٰ علیہ السلام تا وعیسیٰ او حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا والیاس او حضرت الیاس علیہ السلام تا هم دی طول تمن ہدایت ورکڑیو کلن دا طول من الصالحین دنیکانو نو و اسماعیل او حضرت اسماعیل علیہ السلام تا والیسع حضرت یسع علیہ السلام تا ویونس او حضرت یونس علیہ السلام تا ولوطا او حضرت لوط علیہ السلام تا طول تمن ہدایت ورکڑیو وکلن او ہر یو لرا فضلنا فضلت ورکڑیو من علی العالمین ومخلوقات باندی ومن آبائهم او دپلارانو ددوینا نکنو ددوینا وذریاتهم او دا اولاد ددوینا و اخوانهم او دورنو ددوینا بعضو تا من فضلت ورکڑیو پا بعضو باندے وجتبیناهم او غرکڑیو من دوی لرا وحدیناهم او ہدایت ورکڑیو من دویتا دا دوڑ صفت دا نبوت الى صراط مستقیم پترفو دلار نیغی ذالک دادے ہدا اللہ ہدایت دا اللہ یہدی بھی جسم لار خی اللہ پدی سرا من یشاء چاہتا چی اغواری من عباده دا بندگان اخفلنا ولو اشرکو او کچری شرک کڑے وے دوی ہم
بالفرض والمحال خبره ده. انبیاء دا خو معصوم دي، د شرک کولو تصور هم نشي کېدی. رب العالمین په دې شرک باندې دومره زیات خفه کیږي چې هغوی ته به معافي نه وی کړي، نو بیا د بل کس کوم حیثیت دی او د هغه کومه مقام او مرتبه ده چې هغه ته به د دې جرم او د دې ګناه معافي وشي. لحبط عنهم نو خامخا ضایع شوی به وي د دوی نه ما هغه عملونه کانو یعملون چې دوی به کول. هدایت تفصیل دی. اولئک الذین هم دا هغه کسان دي یعنی انبیاء آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی موږ دوی ته کتاب، والحکم او حکمت سنت، والنبوت او نبوت پیغمبری. دا درې وړه عظیم نعمتونه دي. اوس اهل مکه ته خطاب دی. فإن یکفر پس کچری کفر وکړي دوی بها پدی کلمې د توحید سره هؤلاء دا اهل مکه فقد نو یقینا وکلنا سپارلی دی من توفیق ورکړی دی من د ایمان د راوړلو بها پدی کلمې د توحید سره د دې دین اسلام قوما یو داسې قوم ته مراد د دین صحابه کرام تر قیامت پورې راتلونکي منونکي خلک لیسو چې نو بها د دینا بکافرین انکار کونکی منکرین. اولئک الذین هم دا هغه کسانو هدى الله چې هدایت ورته کړی الله فبهداه مقتدی نو پلارا د دوی پسې روان شه. قلت ورته وای حبیب صلی الله علیه وسلم لا اسألکم نغواړم زستاسونه علیه په دې تبلیغ باندې اجرا څه مزدوري. دا خصوصیت د انبیاء ده، هغه کوم عوض تنخواه اجرت نه غواړي بلکې هغوی دا وایي زمونږ اجر هغه په الله باندې دی. ان هو ندی دا قرآن الا ذکرا مگر نصیحت دی للعالمین د پاره د ټولو خلقو.